په پاکستان کې له وفاقي بجټ وړاندې کېدو نه وروسته نن پرلهپسې په دویمه ورځ هم د ونډو بازار په ریکارډ کچه په بره تللی دی. د ونډو په بازار کې نن د جمعې پر ورځ انډکس د 88,000 پوینټونو له نوي برید وراوښتی دی. د چهارشنبې پر ورځ د پاکستان وفاقي بجټ پارلمان ته وړاندې کړل شوی و چې د هغې په سبا د ونډو بازار په ریکارډ کچه په بره تللی و او د کاروباري فعالیت په مخال په یوه ورځ کې له 4 نفسیاتي کچو له اوښتو نوي ریکارډ جوړ شوی. پاکستانی مطبوعات وایي چې نن د جمعې پر ورځ هم د ونډو بازار کې د کاروبار په پیل کې چټکتیا لیدل شوې او په ابتدایي توګه د 180 پوینټونو د تیزۍ سره کاروبار پیل شو او سل انډکس د 80,000 او زر د پاسه 3 پوینټونو کچې ته ورسېدو. تر دې وروسته کاروبار کې نور چټکتیا هم راغله او انډکس د زر د پاسه 3,000 پوینټونو نه په تیزۍ سره د ملک په تاریخ کې پړومړي ځل د 7,000 پوینټونو له کچې هم ووښتو. د ونډو په بازار کې په ریکارډ کچه د چټکتیا په نتیجه کې د KSE سل انډکس د 7,201 پوینټونو نوي کچې ته رسېدلی دی. د ونډو د بازار پوهان وایي چې د مرکزي بانک لخوا د سود په شرح کې د کمۍ وروسته د ونډو په بازار ټکسونه نه دي لګول شوي. د ونډو بازار کارپوه شهریار بټ وایي چې د بجټ نه وړاندې د پاکستان ونډو بازار کې اوازې وي او ویل کېده چې په سټاک مارکیټ باندې به هم ټکس لګول کیږي ځکه چې حکومت د ټکسونو زیات هدف ایښودو ویلي وو. خو د بجټ راتلو وروسته هغه اندېښنې ختمې شوي او چې کومه د 3,500 پوینټونو کمې چې راغلی وو نن بازار هغه کمې بیا پوره کړو. د ونډو بازار کې د پانګوالو په خبره دا وخت د مختلفو کاروباري سکتورونو خلکو سره د ونډو بازار یوازینۍ لاره پاتې شوی چېرته چې خلک خپلې پانګې محفوظې ګڼي ځکه چې حکومت په بجټ کې بل یو کم داسې سکتور نه دی پرېښودی چې د ټکسونو غټ بوج پرې نه وي اچول شوی. سرمایه کار عبدالرؤف وایي چې د ونډو بازار دپاره بجټ ښه او مضبوط خو ډېرو نورو کاروباریانو دپاره منفي ثابت شوی نو چې څومره داسې کاروبارونو کې پانګې شوي دي هغه به اوس د ونډو بازار ته راځي. ښکاري چې راتلونکي څه وخت پورې به اوس دغه مارکیټ 15,000 نه تر 15,000 پوینټونو ترمنځ کاروبار کوي. اقتصاد پوهان وایي کو خرڅو بجټ د ونډو په بازار زیات اثر نه دی غورځولی خو په بجټ کې چې کم ټکسونه لګول شوي د هغې سره به ګراني نه کمیږي بلکې نوره به سیوا کیږي. په عامو خلکو به زیاتې اغېزې وي. کم رعایتونه چې ورکړل شوي وو هغه ټول ختم کړل شوي دي. عالم خان شیرپو ډلبر نیو.